امام طبرانی په معجم کبیر کې دا خبره روایت کړې ده وی چې یو ځل دی په منبر باندې ودرېده او صحابه کرامو ته یو مسله بیان کړه. صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې د زما په دور خلافت کې به د ښځې مہر په نکاح کې هغه دومره چې نکاح ارزان شي چې خلک نکاح وکا کم مہر وي یو مہر یې مقرر که دین زیات بنی که کوم یو انسان په نکاح کې د عمر فاروق سے په دور کې د دین زیات مہر مقرر که هغه به د سزا مستحقی بس دا ما مقرر که دومره مہر وي صرف په دینیت باندې چې نکاح ارزان شي لګانن سبا مونږ تاسو زنا مو ارزانه کړی دا او نکاح مو ګرانه کړی دا تاسو وګورئ شرح د زنا څومره زیاته ده مہر یې مقرر کله وی چې د مبارک منبر نه راکوز شو مونږ تیر شو په لاره کې ورته د قریشو یو زنانه ولاړه وه د قریشو د هغه زمانې ټول علماو ورته فرمایي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نن تا په منبر باندې یو مسله بیان کړې ده چې د زنانو مہر دا دومره دی او دا ما مقرر کړي نه زیات بنی تا داسې کړي دي ورته چې او ما داسې کړي ورته چې ته خطا شوی په دې مسله کې امیر المؤمنین ته څوک مخامخ وړاندې داسې خبره کړې شي نن خدا که خبر وکړه بیا به سبا نه ورته وایي تا ته سورت نساء پارا نمبر 5 آیات معلوم نه دی الله څه فرمایي قرآن کې دا زنانه ورته وان اردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا. اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا قرآن کریم کی نہیں کتلی سورت نساء کی اللہ سے فرمائی کہ یو انسان خزل ډیر مال ورکا ډیر مال قنطار لفظ راغلے قنطار ویل کگی ډیر زیات مال تا اللہ فرمائی کہ ډیر مال پا مہر کی انسان خزل ورکا ډیر زیات او بیا دا سړی دغه خزل طلاق ورکا اللہ فرمائی فلا تأخذوا منه شیئا واپس پا مہر کی دغه خزل تشای ما اخلی دا مسئلہ دا میں اخلی دلته الله جل جلاله دا قنطار لفظ بیا ولی استعمال کړی دی ډیر زیات مہر چې خدای نه مقرر کړی ته څوک چې مقرر یې ورته دی مبارک فرمایي وی چې سم دستی دغه ځای نه بیرته واپس شوم بیرته لاړم منبر رسول باندې ودرېدم هغه ټول خلق ما بیرته را جمع کړه اعلان مو ورته وکړ چې او خلکو د عمر فاروق په دور خلافت کې د عمر فاروق نه زیات فقيه پوهه خزم موجود ده نن عمر فاروق په خپل مسله کې خطا شوی دی زما اصلاح وشوه نن نه پس چې د تاسو خود څومره مہر مقرري تاسو مقررولای شئ دي ته عدلی مونږ تاسو کې څومره انا پرستی ده ما او تا یو امین انسان ما اصلاح کا زدا سی اعلان کوما داري کې د خپل خبرې نه رجوع کړه او ته فرمایي چې زمانه زیات فقيه ته زمانه زیات پوي چې قران کریم مبارک په بابت کې ماته تا یو آیات باندې استدلال کو ماته د سم د استدلال رجوع یو کړه او وی فرمایل چې څومره چا وسوي وسپوري څومره مہر مقرري تاسو مقررول شي چې خدای پاک جل جلاله اجازه ورکړي دا عمر فاروق څوک دی چې هغه مہر کمي خو صرف زمانیت دا او چې نکاح ارزان شي آسان شي اعلان یو